ګرانو کتونکو مونږ دلته کوړي شنهونه کیمپ د افغان مهاجرینو شنهونه کیمپ چې ورسره للمه کیمپ هوایي کیمپ دا لګېدلي دي هغې کې موجود یو څه وخت مخکې دلته لکونه آبادي وه خلک به وو زرګونه دلته چې کوم آبادي وو بیا ورکې چې ټول راجمع کړي نو هغه ډېر لوی تعداد جوړېږي په دې کې دې ټایم کې کنډرې هم ختمې شوې او ضلعي انتظامیه هغه موجود ده اکسیویټر یې لګیا دي او چې کومې کنډرې پاتې دي هغه واري پلین کوي د دنیا عجیبه ژوند دی څه وخت مخکې دلته خلک راغل خیمو کې آباد شو او ډېر پاخه پاخه کورونه چې مونږ وګورو بلاکونه او د ژوند هر سهولت هغه موجود و پکې غټ غټ پیان دي دا وګورو او آبادی هغه آبادی شوی دی چې دلته کې ډېر هر قسمه سهولیات هغه موجود و پکې سولر سیستم بجلی ټلیفون او یو ډز کې هغه هر څه لاړل نو که مونږ وګورو هسې هم د دې خطې چې زمونږ کوم پښتانه دي نو هغه ټول پښتانه ادر پدر خورې په سر دي او دلته مونږ ته ګیس بجلی او نور چې کوم سهولیات دي انفراسټرکچر هغې کې هغه خو تاسو ته معلومه ده او چې اخوا کوم افغانیان دي نو پښتانه دي نو هغه دقسې ډسپلیسمنټ او په مشکلاتو کې مبتلا دي مونږ دلته راغلي وو دوره مو وکړه خبرې مو وکړې د صورتحال جایزه مو واخیسته نو دې ملګرو ته مې ویل چې اخري کې دا یو په تاریخ کې دا د مونږ مخې ته جلوزی کیمپ یو ډېر د دې صوبې د ټولو نه غټ کیمپ و چې ستنې نه والې د کارخانو او د قالینونو کارخانې هر څه پکې موجود و او بیا هغه لاړه ختمه شوه تاریخ و عبوري حکومت پکې د افغانستان عبوري حکومت هغې کې چلېدو افغان جلاوطن حکومت وزیر اعظم جلوزی کیمپ کې اوس نشته هلته کې هاوسینګ سکیمونه هم راغل هلته کې نور آبادۍ شروع شو دغسې دلته بیا زاخیل هغه مونږ په مخکې ختم شو بیا نور کیمپونه ختم شوي دي او دا د ټولو نه غټ کیمپ د افغان مهاجرینو پاتې و چې په یو کیمپ کې 3 بلاکونه وو او دې کې ډېره غټه آبادي وه دې کې دفترې وي ان جي اوز وو د حکومت آبادۍ هم ورسره وو د روزګار آبادۍ هم ورسره وو په هر حال د ریاست ادر دی او حکم دی چې راغلو نو هر څه ختم شو د دې لکونه خلک مطلب دا دی چې هغه په بل ځای کې نه دي دغه تللي دي په خپل وطن ته دا ګواهي ورکوي دا کنډرې دا دې کې د دنیا آبادۍ و هغه نن ختم شو نو او دا د اکسویټر لږ وښیه لکه دومره تیزۍ سره دا اوار شو مونږ بله خبره دا راغلي چې دلته کوم خلکو یو شکایت راغلی و چې افغان مهاجرینو نه کومې ځمکې واګزار کېږي نو هغه قبضه کېږي یعنې صاحب وویل چې هغې دپاره دا انتظامیه دلته موجوده ده او دلته سیکشن 4 لګېدلی دی نو د چا چې محکمه مال کاغذ باندې به کتی شي چې د چا کوم حقي او د هغه ټایم ریاست حکم و دې خلکو ته میلاو شوی اوس چې دا اوزګار شو نو هغه خلکو ته میلاویږي چې محکمه مال کې چا پسې لیکلی وي مطلب هغه قبضو مبضو خبره هغه هم نشي کېدی نه اوس دې ټایم کې څوک اخیستی شي او دا د دنیا نقشه ده او دا اوریجنل انما الحیات الدنیا لعب ولهو نو هغه دا دی چې په سات کې آباده دنیا او سات کې بیا نشي بالکل ختمه شوه او دا هغه ختمېدل دي چې زموږ په مخکې آبادېدل او زموږ په مخکې ختمېدل په هر حال د ریاست اډر دی او راځئ چې بس یې مړه مو خفه کېږي چې دا بد دغه ګورو دا ګلې ګلزار وطن و او دومره غټه آبادي وه او دې ټایم کې هر څه ختم شو نو ته به خفه کېږې نه زه به نه لیونی کېږم